هغه تعلیم دی نو اقرا ولولا دا د قرآن لومړی حکم دنیا ته راغلی دی د دې اقرا ټکي نه خو دا معلومه شو چې په هر مسلمان باندې لومړی فرض هغه تعلیم دی په هر مسلمان باندې لومړی فریضه د خدای حکم هغه تعلیم دی نو اوس راځئ د قومونو د ترقۍ بنیاد د اتفاق او د اتحاد بنیاد د عزیزولۍ د ورورولۍ د مینې محبت یو معاشره چې وجود ته راځي نو هغه په تعلیم راځي خو نن زموږ په تعلیم زموږ د خپل ملک خبره کوم نور پرېږدئ زموږ د ملک په نظام تعلیم باندې کامل د کافر قبضه ده زموږ د ملک په نظام تعلیم کې دوه عظیمې فتنې هغه زموږ حکمرانانو ظالمانو په موږ مسلط کړي یو دا چې زموږ د ملک نظام تعلیم طبقاتي دی د غریب بچی ته محرومه دی او د مالدار بچی اصلي دې ته تعلیم ویل د تعلیم توهین دی ټول ټکي په پیسو خرڅېږي د قرآن حکم دا دی چې اقرا ولولا دا د قرآن لومړی ټکی دی د الله حکم دی اقرا ولولا زمونږ علما او زمونږ مشرانو نه موږ دا خبرې اورېدلې دي زمونږ استادان وایي چې د اقرا نه معلومه شوه د تعلیم عظمت د اقرا نه معلوم شو د الله لومړی حکم د تعلیم د اقرا نه دا معلومه شوه چې تعلیم د هر بچي بنیادي حق دی تعلیم د هر بچي بنیادي حق دی خو نن د هغې نه موږ محرومه یو که په دې کلي کې هندو اوسي او سیک اوسي د هغه د بچی هم د دې ملک شهري دی تعلیم د هغه هم حق دی او بیا موږ خو الحمدلله دلته د مسلمانانو معاشره ده ورونو تعلیم زموږ د هر بچي حق دی خو نن زموږ د ملک نظام تعلیم هغه طبقاتي دی د غریب بچی کې محرومه دی د مالدار بچی اصلي د هغې نتیجه دا راغله چې دا ملک هغو خلکو لوټ شو دویم نمبر عظیمه فتنه زمونږ په نظام تعلیم کې دا ده چې زمونږ د ملک نظام تعلیم سیکولر دی د سیکولر معنا دا ده چې د مذهب نه آزاد دی لہذا تاسو وګورئ چې لکه زمونږ د ملک د یونیورسټو او د کالجونو باره کې دا چې حکومت کوم تېر شو د دې یو وزیر دی شهریار افریدي د هغه خپل بیان د اخبارونو د فرنټ زینتو چې د پاکستان په یونیورسټو او کالجونو کې 75-76 جینکۍ هلکان آیس کوي د پنجاب ګورنرو د هغه خپل بیان دا دی دا زموږ د تعلیم حل دی بل زموږ د تعلیم دغه حل دی چې په 8 مارچ باندې په ټوله دنیا کې د ښځو د حقوقو خبره کېږي او ښځې د خپلو حقوقو دپاره چې دی نو جلوسونه وباسي نو اسلامي جمهوریه پاکستان کې هم دلته د یونیورسټو او د کالجونو بعضې جینکۍ او استادانې جلوسونه وباسي او د اسلام آباد په ډي چوک کې جلسه کوي او دا خبره کوي د پنجابي لورو چې میرا جسم میری مرضی او د پښتون لور په چوکیادګار کې جلوس وباسي او بینر ورسره دی او د پاسې پرې لیکلي چې زما وجود زما اختیار دا د 9 مارچ اخبارونه وګورئ په خپله به زموږ غیرت موږ ته لږ غوندې تذکره کړي چې به یې ویښ شئ ګورئ زموږ د ملک د نظام تعلیم دغه حال دی چې سیکولر دی د مذهب نه آزاد دی د مذهب نه آزاد دی نو که موږ او تاسو د سکولونو نه د دین په تمه یو نو دا تمه لرې کړئ زموږ د ملک د نظام تعلیم نه د دین په حواله باندې څه د خیر توقع نشته البته د دنیا په حواله باندې څه ضرورتونه جزي طور زموږ پوره کوي نو داسې حالات کې د قرآن لومړی حکم هغه د تعلیم دی اقرا ولولا زموږ علما وایي یو خو دې دا معلومه شوه چې په هغه معاشره کې هر قسمه ګناه وه خو الله د یو ګناه ذکر ونه کړ صرف د تعلیم ذکر یې وکړ
نو معلومه شو چې د معاشرې اصلاح په تعلیم کېږي د دې وجې نه چې هغه معاشره کې د قرآن تعلیم عملی شو نو خود نتے جو راہ پہ اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کم معاشره وا چې د ګبین د یو ساس کی په وجه کلونه جنګونه شوي دي ګبین پروش ګبین خرڅو دکاندار ورته راړه هغه دکاندار راشي ګوته په هغه ګبین کې خلک داسې ساس کې نو چې ساس کې وشي نو سره مچای چته ونه هغه راله په هغې باندې کېناسته هغه دکاندار سره پیشو و نو هغې پیشو په هغه مچای باندې حمله وکړه او هغه چې چا ګبین خرڅ و هغه سره سپی و هغه سپي په پیشو حمله وکړه نو پیشو له یې سر مات کړ نو د دکان مالک سره توره و هغه سپي نه سر و د سپي مالک سره توره و هغه د دکاندار نه سر و جنګ جوړ شو وایي چې شپږ شلې کاله جنګ وشوی زما د خبرې مقصد دا دی چې دومره غټ جهالت و دومره غټ جهالت و خو دغه جهالت ختم شه په تعلیم د قرآن چې د قرآن تعلیم باندې یو معاشرې تشکیل شو د صحابو تربیت شو د قرآن په تعلیم باندې د دعوت فضا جوړه شوه نو بیا یو کس په خپله د تندې مري ټوله ورځې په توره باندې جنګ کړی دی ستړی دی اتیا او یا زخمونه په بدن دي ګرمي ده ځمکه ګرمه ده نور ګرم دی په حالت کې قدم کې دی ژبه وچه ده او اوبه بل له ورکوي دا د قرآن د تعلیم برکت و اوبه بل له ورکوي په هغه یې وڅښو هغه له چې دي وایي هغه له ورکړه نو بیا درې واړه د تندې مړه دي اوبه یې نه دي څښلي دې ته وایي رحمت للمؤمنین قرآن رحمت دی دپاره د مؤمنانو سړی راځي اوږې دی مېلمه دی نه یې د عقیدې پته لګي چې مسلمان دی او که نه دی دا پته یې نه ده لګېدلې نه ورسره د کلیوالۍ رشته ده نه د قومیت رشته ده نه د نسب رشته ده نه د ژبې رشته ده نه یې پېژني خو به هر حال کور ته یې بوتلی دی مېلمه دی او خپل بچي اوږې ولې کړي دي او مسافر یې موړ کړی دی دا د قرآن د تعلیم برکت و دا خبره وه قرآن موږ ته دا وښودل لہذا خپل بچي اوږې ولې کوي او مسافر مړی دا د اقرا برکت و نو یوه خبره خو دا دی چې په معاشره کې امن راځي نو دا به په تعلیم راځي ګورئ یاد ساتئ اوس د اقرا نه دا معلومه شوه چې د تعلیم تقسیم نشته چې ګینې دا د دنیا تعلیم دی او دا د دین تعلیم دی تعلیم اکایي ده دا تقسیم نه قبلوي خو دا نن چې په موږ باندې کوم تقسیم مسلط شو نو دا برطانیې دلته دوه دوه نیم درې سوه کاله حکومت کړی هغه برطانیې هغه د اسلام دشمنو خلکو دا تقسیم پیدا کړو یعنې دغه جومات و دغه مدرسه وه د دې نه د امت ټول ضرورتونه پوره کېدل د ډاکټرۍ وم د طب وم او د انجینر وم دا ټول ضرورتونه د جومات نه پوره کېدل خو د جومات هغه نظام تعلیم باندې کافر قبضه وکړه لہذا د نظام تعلیم هغه ژبه هم بدله کړه د اردو او د فارسي نه انګلیش کو او د ملک نظام تعلیم هغه د جومات تعلیم هغه محدود کو لہذا تقسیم راغی یعنی د قرآن په اصطلاح کې او د نبی اسلام د تعلیم پر رڼا کې په تعلیم کې تقسیم نشته دا اکایي ده خو دومره فرق یې دی چې یو مقصد زندګي دی او بل ضرورت زندګي دی د دنیا تعلیم زمونږه دا ضرورت زندګي دی او د قرآن تعلیم دا زمونږ مقصد زندګي دی لہذا دغه فرق دی خو لیکن مقصود د امت د عزت دپاره دواړه یو شی دی نو لہذا خبره دا وه چې نن زمونږ په تعلیم باندې هم د کافر قبضه ده یو خفګېږئ ما هسې د سکول یو ماسټر زما ملګری که نه نو ما ورته ویل ته
बची दी वो प्लान की मॉडल स्कूल के में दाखिल करी नमा होते हैं तो खुदा बंदा पखल हो चीजें नौतियाज और तनख्वाह सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट दाखिले और खपल बची को प्राइवेट के दाखिल करेगी मैं तो ढेर लोग खद्दार और जालिम नहीं मलगरे नहीं उन्हों खा गुस्सा में होता हूँ मैं सासू जी तू बोले कि कम खलक जब सरकारी स्कूलों ने पैदा ली जागी खल को बेएतमाद निष्ठा जागी खल को बेएतमाद निष्ठा चीज़ निदाज़ हमारे बच्ची में तरबियत होती है ज़मा उस्ताद पे से एतमाद पैदा की चमन नदी पता मायू कि ज़मा बच्ची मैट्रिक को बेरियो पूरी की मैट्रिक दी की बेरियो की डॉक्टर दी की इंजीनियर दी की उम्मत के लिए मुसलमान है तो कुरान पर सफर तालीम तकरा इकरा अल्लाह वयुल वाला وباسم ربك الذي خلق الله تعالى د تعلیم موضوع مخولا چې د تعلیم موضوع دا ده چې ستا دا تعلیم به متصلي د عقیدې د ربوبیت سره ذکر رب ټکي الله راړو ګور دا نه وي چې اقرا باسم الله الذي خلق ځکه موږ خو بسم الله کې لفظ الله وایو بسم الله په نوم د الله خو دغه دی چې الله لفظ ذکر نشو دغه دی چې رب ټکي الله ذکر کو زمون علماء مشران وای چې په دې کې د ټولو نه اهم خبره دا و چې الله د تعلیم مقصد خو دا د تعلیم موضوع خو دا چې بچی ته به تعلیم نسور کې د عقیده رب خالق مالک رازق د رب معنا ډېری یو په کې دا علماء کړي چې رب چاته وای خالق مالک رازق